بسم الله الرحمن الرحیم. هغه ځناور چې د هغو مونږ تاسو قرباني کوو، که غوا مونږ تاسو قرباني کوو د هغې ثبوت باندې مونږ سره شرعي دلایل موجود دي، او ګډه بیزا چلی د دې که مونږ قرباني کوو د دې د قرباني په ثبوت باندې هم مونږ سره شرعي دلایل موجود دي، او داسې د اوښ قرباني چې کومه ده د هغې په ثبوت باندې هم مونږ سره شرعي دلایل موجود دي. نو بالکل په دغه رنګې د میخې قرباني کول په دې باندې هم موږ سره شرعي دلایل موجود دي. کوم حکم چې د غوا ده دا حکم د میخې هم ده، ځکه چې میخه دا د غوا د اقسامونه یو قسم شمارل کیږي. په دې باندې موږ سره 4 قسمه دلایل موجود دي. حدیث پاک کې هم د دې صراحت موجود ده، او په دې باندې اجماع هم ده، او قیاس نه هم د دې ثبوت ده، او داسې لغت نه هم دا ثابته ده چې د میخې قرباني کول دا بالکل صحیح دي. نو اول دلیل خو د حدیث نه داسې فردوس دیلمی کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه دا د روایت نقل کوي، وای رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي الجاموس تجزئ عن 7 فی الاضحیه. د میخې قرباني چې کومه ده په دې کې تاسو 2 کسان شریک کېدلی شئ. نو د میخې قرباني ثبوت دا په حدیث کې د دې صراحت بالکل موجود ده، او داسې حضرت حسن بصری رحمت الله علیه متوفا 110 هجری دا هم فرمایي وای الجاموس بمنزله البقر، چې کوم حکم دی غوا ده هغه حکم دی میخې هم ده. نو بعض خلک دا وایي چې حضرت حسن بصری رحمت الله علیه قول دا حدیث نه ده، حالانکه دا یو اصول ده، مسلمه اصول ده چې حدیث څه ته وایي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول فعل او تقریر دې ته حدیث وایي، د صحابي قول فعل او تقریر دې ته حدیث وایي، او د تابعی قول فعل او تقریر دې ته هم حدیث وایي. نو د حضرت حسن بصری رحمت الله علیه چې کوم قول ده دا هم په حدیث کې شمارل کیږي. او داسې حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمت الله علیه هغه هم خیر الاصول کې دا یو اصول ذکر کړی ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول فعل او تقریر، او د صحابه کرامو قول فعل تقریر، او داسې تابعی قول فعل او تقریر دې ته حدیث ویل کیږي. نو د دې خبرې نه دا معلومه شوله چې د حضرت حسن بصری رحمت الله علیه قول چې کومه ده دا هم په حدیث کې شمارل کیږي. او دې سره په دې خبره باندې هم اجماع ده. علامه ابن المنذر رحمت الله علیه دا لیکلی ده، وایي واجمعوا على ان حکم الجواميس حکم البقر، وایي په دې خبره باندې اجماع ده چې کوم حکم دی غوا ده هغه حکم دی میخې هم ده. او داسې درم دلیل چې کومه ده هغه د قیاس نه ده. امام سفیان ثوری رحمت الله علیه مصنف عبدالرزاق کې دا فرمایي د لیکلی دي وای تحسب الجواميس مع البقر، وای میخه هم د غواو د اقسامونه یو قسم شمارل کیږي، چې کوم حکم د غوا ده هغه حکم د میخه هم ده. نو قیاس هم په دې باندې شاهد ده، او داسې په دې خبره باندې اجماع هم ده. او داسې امام مالک رحمت الله علیه موته امام مالک هم د لیکلي دي انما هي بقر كلها، او بل ځای کې لیکلي دي الجواميس والبقر سواء، میخه او غوا دا دواړه برابر دي، یعنی د دې دواړو حکم یو شی ده، چې کوم حکم دی غوا ده هغه حکم د میخه هم ده. نو د غوا په ثبوت باندې خو موږ سره شرعي دلایل موجود دي. نو لکه څنګه چې د زکات په مسله کې د احادیثو نه د غوا صراحت موجود ده چې څومره غواوي به په دې باندې تاسو باندې زکات راځي، خو فقهای کرامو په هغه مسله کې هم میخې حکم دا په غوا باندې قیاس کړی ده، چې په زکات کې کوم حکم کوم حساب د غوا ده هغه حکم هغه حساب به د میخې هم وي. نو داسې موږ د قرباني په مسله کې هم د غوا په حکم باندې میخه موږ قیاس کوو، چې کوم حکم د غوا ده هغه حکم د میخه هم ده. نو د خلکو په چال کې، د خلکو په فراډ کې، د خلکو په خبرو کې مرازي، بلکې د غوا قرباني هم کوي، د میخې قرباني هم کوي، د اوښ قرباني دا هم کوي، او داسې
بیزا چلی ګډه د دې قرباني هم کولای شي. خو دې خبره خیال ساتئ چې غټ ځناور د دې 2 کسانو طرف نه کافي ده او ور ځناور چې کومه ده چلی یا ګډه دا صرف د یو کس د طرف نه د دې قرباني تاسو کولای شي. نو داسې څلورم چې کوم دلیل ده د لغت نه هغه دا ده الجاموس ضرب من کبار البقر، وای میخه چې کومه ده دا د غواو د اقسامونه یو قسم شمارل کیږي. نو د دې نه دا معلومه شوه چې د میخې قرباني کول دا بعینه مونږ سره په دې باندې شرعي دلایل دا موجود دي، حدیث هم موجود ده او په دې باندې اجماع هم ده، قیاس هم موجود ده او د لغت نه هم دا ثابته ده چې د میخې قرباني دا صحیح ده. الله تعالی دې مونږ تاسو ته په صحیح طریقه سره د قرباني کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.